علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاندانه ګلزاره او د بډبیرې سیچو د هغې ترمنځ کوم اختلافات راغلي دي، کومې خبرې اترې راغلي د هغې په هکله باندې یو صحافي چې کوم دی نو خپل خبر ورکړی دی او زه غواړم چې دا خبر زما سره ټول وورئ، ټولو ته به معلومات حاصل شي چې یاره دا څه وجوهات دي یا څه بنا باندې دا اختلافات چې کوم دی نو هغه جوړ شوي دي. نو راځئ دا را سره وورئ، د هغې نه بعد بیا تاسو سره خبرې کوم. صاحب داسې دی چې لکه دا خو یو روټین دی که نه، چې مثال خبره چې یو واقعه وشوه ته وایې چې دا غلط واقع شوی دی، پولیس پکې چې کوم دی زیاتي کړی دی یا پولیس چې کوم دی خپل اختیارات غلط استعمال کړي دي. طریقه کار دا وي چې لکه ته به یو کمپلینټ ورالو ته دا هغه چې کوم دی ریټرن کې هغه کا او آی جي ته ولیکه، سی سی پي ته ولیکه او د هغه انکوایري پکار دی. ګوره دا ایم این اے ایم پی اے څوک دي؟ دا خلکو الکټ کړي نه دي چې خلکو الکټ کړي دي. که تا ته څه کمپلینټ راغلی دی پکار دی چې ته په انکوایري وکړه. اوس انکوایري نه بالا چې ته دا خبره کوې چې بھئی دی راځي او کورونو کې واده کېږي او دی دننه راځي، زما نه ده خیال چې څوک دومره کم عقل به وي چې هغه یو واده کور کې به دننه لاړ شي. او ټیک دا چې څه کمپلینټ راغلی وي هغه کمپلینټ باندې به کاروایي کوي. زما خیال دا چې ګورئ هغه ایم پی اے هم شته که نه علاقه کې، نو هغه ایم پی اے څه شو؟ زه خدا تپوس کوم چې بھئی ایم پی اے ته هم پکار دی که نه چې هغه راشي مخې ته خبره وکړي. خبره جایز وي او جایز خبره دا نه دی. ګوره چې سبا زه وایم چې قیصر صاحب باندې زما دا الزام دی، سبا قیصر صاحب گرفتار کړي، داسې نه کیږي. لکه یو الزام ولګي یا ایف آی آر وشي، هغه نه پس کاروایي وشي. ایم این اے صاحب ته پکار دا دی چې خپل حکومت دی او د خلکو ته مسلې نه دی جوړوي. او که دې افسر کې څه مسله وي، ایس ایچ او کې مسله وي، نو پکار دی چې یو هغه باندې یو انکوایري کینی. هغه انکوایري کې که مثال خبره چې هغه کنفرم شي چې او دی دا غلط کار کړی دی، زما خیال دی چې بیا ورته سزا پکار دی. او که داسې نه وي بیا ایم این اے صاحب ته پکار دی چې هغه استعفا دی ورکړي. بالکل سر، خو زه هم دغه خبره کوم چې لکه تاسو دا نه ګڼئ چې پهله ځل داسې کار وشو. دلته خو همیشه داسې کېږي، فرض کړو ایم این اے چې یو ناظم کونسلر هم د چا خلاف اوس په ریګي کې داسې یو واقع شوی وه، څوک شکایت وکړي نو فوراً به د ایس ایچ او سسپینډ کوو. پهله ځل آی جي صاحب چې کوم دی ډېره ښه فیصله نه ده کړې چې وایي چې نه. زما خیال دی ګوره یو خو ویډیو راشي که نه، مثال خبره چې یو سړی ولاړ دی او پولیس والا راله وال ټکولی شروع کو یا مطلب گرفتار یې کو ډېر هغه ووالو، نو هغه فوټیج راشي فوراً. هغه فوټیج چې راشي نو هغه کې صفا پته لګي چې دا واقع وشو. نو پکار دا چې ایم این اے صاحب هم فوټیج وروړی وه که نه، هغه فوټیج کې بیا فوري طور باندې چونکې د خلکو رد عمل را رواني، خلک غصه، نو آی جي بیا دا وشي چې فوري سسپینډ کړي. ټیک ده. یو داسې واقع چې زه وایم چې دا زما کور ته راغلی وه او یا ما سره زیاتي کړی دی والی، ما سره هېڅ ثبوت نشته، هغه کې بیا به ته انکوایري کې انکوایري نه پس به ته سزا ورکړې. داسې به ډایرکټ ته سزا نشي ورکولی. فرض کړو سر دی چې کوم انکوایري د هغې هم نن ټایم پوره کېږي، ایس ایچ او باندې څه ثابت نه شي، بیا به ایم این اے څه؟ زما خیال دی چې بیا د ایم این اے صاحبه چې کوم دی زه خو وایم چې پکار دی چې استعفا ورکړي. او که استعفا نه هم معافي ته خو دی وغواړي که نه. بھئی یو کس باندې تا دومره غټ الزامات ولګول، که الزامات ثابت نه شو نو بیا به ته څه کوې؟ سر تاسو ډېر وخت نه صحافت کیې، تاسو چېرته مطلب آی جیز بدلیږي، ډي آی جیز بدلیږي، دومره غټ احتجاج په سوشل میډیا او په روډونو تاسو پهله چېرته د ایس ایچ او یا دا واقعي دا خبره یو نوې خبره ده چې لکه افسران خو بدلیږي را بدلیږي. یو ایس ایچ او دپاره دا خلک ووتل، حالانکه ایس ایچ او سره خو چا لګي نه، خو ایس ایچ او مطلب څوک هم پروا نه کوي. خو لکه دا بډبیر خلک ووتل، د دې مطلب دا دی چې ایس ایچ او صاحب سره زیاتي کېږي لګیا دی او دا چې کوم دی پکار دا دی په دې کاروایي وشي. او که هغه کې ثابت شي نو بیا د کاروایي وکړي، که نه پکار دی چې بیا دی